سلورم پکې دا دی چې دراغنا معنا احمق دی خو اصطلاحا نه لغتا یهودو بخپل اصطلاح کې لفظ راغنا احمق د پاره وي نو دا کلمه مهمه وا مومنانو ګڼله چې کني دا راغی امر د مراعات نه او کلمه د نائب مفعول له چې راغینا زمونږه لحاظ وکا پیغمبر علیہ السلام ته وی راغینا زمونږه لحاظ وکا او مقصد د يهودو د دې دغه معنا نه و بلکې دا سب او شتم مرادو نسبت د حمق مرادو نبی علیہ السلام ته تحقیر او تذلیل مرادو نو دې سره الله تعالی د يهودو مزاج خود چې دا غي طبيعت دا چې په خلکو دا غي دین ګډوډي دا اسرائیلی افسانه باندې چې مونږ رات کوو د دی وجه چې يهودو همیشه واقع تړلی پیغمبر پورې د ځانې جوړ کړی ازمون مفسرین هم د خدای سادهګان دي بس راغستی ښه اولیاء دي اولیاء نیکان خلق ته نیک سره په خپل دروغ نه وي دی وایي بل څوک نه وایي نیک سره په خپل دروغ نه وایي نو دی وایي چې ګنې دا پیروم دروغ نه وایي یا ایها الذین آمنوا او مومنانو لا تقولوا راغنا موای تاسو راغنا موای وقولوا وای تاسو انظرنا وګور مونږ واسمعوا ما نامرکم به چې کوم شی باندې درته مونږ امر کو دا واوري وللکافرین کافرانو لپاره عذاب دردناک دی ما یود الذین ما یحبوا محبوب نه غنیا کسان چې کفر کړي دال کتابنا وللمشرکین ان المشرکان ينزل علیکم چې نازل کړي شي تاسو باندې سخیر جانب طرف تاسو نه الله تعالی خاص کوي پر رحمت خپل باندې هغه څوک چې خوښي شي الله تعالی خاوند مهربانه لوی دی ما ننسخ من آیه او ننسها ما موصوله ده ما ننسخ من آیه هغه چې منسوخ کومږه د حکم نه او ننسها بلا حمزه او ننسئها په حمزه سره نو بلا حمزه متضمن د معنا د ترک لا نسیان مستلزم د معنا د ترک لا نو معنا التزامی به او نترکها او په حمزه سره په معنا د تاخير دی او نؤخرها ناتی رات للکو په بهتر دی یا مثل دی علم تعلم آیاتن پویږي چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی علم تعلم آیاتن پویږي الله تعالی د پاره بادشاہی د اسمانونو د زمکه دانشتره تاز د پاره بغیر د الله تعالی نه سوک دوست ولا نصیر لمددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم ام تريدون ان تسألوا رسول ان الله له ملك السماوات والارض د دې تعلق دراغنا سره دی
چې راغنا که د مراعات نمواله نو بیای کیږي معنا د محافظ نگهبان، بیای معنا کیږي محافظ نگهبان، او محافظ نگهبانم یوازې الله تعالی دی، له ملک السماوات والارض. نو بیا کلمه مهمه موایي داولی کوي ورته ام تريدون ان تصلوا رسولكم، آیا تاسو اراده کوي چې سوال کوي د پیغمبر خپلنا کما سئل موسی، لکه سوال شو موسی علیہ السلام نه من قبل مخکې دی فکفروا. ومن يتبدل الكفر، چاچ تبدل کفر کو بزائد ایمان، فقد ضل سواء السبيل، اخطأ طريق الحق، خطائق لار د حق. ود كثير من آل الكتاب احب، محبوب گنن دے ډیر دال کتابنا لو يردونکم، لو مصدریه ده، لو يردونکم من بعد ایمانکم، لو يردونکم ارتدادکم من بعد ایمانکم کفارا، ستاسو ارتداد محبوب گنل ده. او بعد الایمان بس څنګه کافران کیږي؟ باجراء الرسوم الشرکیه فیکم، حسدا من عند انفسهم، د وجد حسدنا چې در دوی زونو کې، پس دا تبین لهم الحق چې ظاهر شوی دوی ته حق، فعفو تاسو عفو کوي، واصفحوا او اعراض جمیل کوي، اعرضوا جمیلا، حتی چرات لکی اللہ تعالی پا امر خپل بانے بالقتال فیہم، امر بسکی بالقتال فیہم، چدئی سر قتالو کئی، تحقیق سر اللہ تعالی پارسیز بانے قادر دے، واقیم الصلاة ادروی مزور کوئی زکاة، وما تقدموا لانفسکم سعمل چکوئی زانو نخبر پارا، تقدموا معنی دا تعملو، خو تعبیر پدے تقدیم کیجی، لأن العمل يقدم صاحبه الى الله، ذکا عمل دا عامل نوڑان دے اللہ تعالی طرف تروانی. لأن العمل يقدم صاحبه الى الله، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه مبدا پنځ د الله تعالی، الله تعالی پاج تاسو عمل کوي لیدون کې دي. وقالوا لن يدخل الجنه، دا وقالوا لن يدخل الجنه آیت دا شکوا ده، شکوا ده. دعوا د یهودو نصاراو دعوا چې جنت زمونږه استحقاق دی، نو الله تعالی وی چې تفضلا دا استحقاق د من اسلم وجهه لله دی، دا قید بور سره وای تفضلا دا استحقاق د من اسلم وجهه لله دی. وقالوا وعدوا لن يدخل الجنة، عاجز من داخلی کی جنت تا مگر آنسو کان هودن چې و يهوديان او نصارا یا عیسایان. نو دې ته مونږه مسله لیکلې او اصولو کې چې دا قالو بر سبیل التقسیم دی، دا قالو بر سبیل التقسیم دی، او دا ځکه چې يهود
د نصاراو د ایمان قائل ندي او نصارا د يهودو د ایمان قائل ندي نو چې څوک د چا د ایمان قائل نه نو دخول د جنت داغه د پاره نه وای ښه څوک چې د چا د ایمان قائل نه نو دخول د جنت داغه د پاره نه وای او دلیل د خبره دغه رستو آیت دی چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهوديان وای د نصاراو دین نشتا او نصارا وای د يهودو دین نشتا نو قالو دا قول بر سبیل التقسیم دی معنا د بر سبیل التقسیم دا چې وقالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان هودا ويقول النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى حاصل بدای ښه دا غي په دې خبره اتفاق نو چې الا من كان هودا او نصارى او د دې وجنه دغه نفس نص دې دا تقسیم فائدہ کو چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا ونصارى لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى دې کلمې دا او دې ځان له تقسیم فائدہ کو چې دا وړاندې قول د يهودو دا رستنه قول دا د نصاراو تلک امانیهم دا ارزوگان دوی دی امانی جمع دا امنیتون دا ما تحدثو عن البهیمیه قل تو یا هاتو برانکم هاتو ایتو راتللو کئی اراتللو کئی برهانکم په دلیل خپل مونږ ویلي برهان کې قانون د نفس کلمې څخه نو بیا د برهانه نه دی دلیل موضح مبین ته ویل شي دلیل موضح مبین ته ویل شي او قانون پکې زائد وی نو بیا د برهتن لده او برهت په معنا د قطع ده نو بیا برهان دلیل قاطع للخصومت ته ویل شي دا سه دلیل راوړی چې جګړه ختمه کی قل هاتو برهانکم رات للوکی په برهان خپل باندې او برهان پنځ د حکماو برهان پنځ د حکماو اثبات د دعوا ده په مقدمات مسلمه باندې چې مخاطب ته داسې دلیل راوړي او دلیل د داسې مقدماتونو مرتب کې چې هغه نفس مقدمه مسلمه پنځ د مخاطب باندې نو حکما دې ته برهان وایي مثلا منکر حدیث منکر د حجیت حدیث کتاغه ته وای چې بای حدیث حجت ته په شرع کې الکول حجت ته اته ورته وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې انما اوتیت القرآن ومثله معه ما ته قرآن راکړی شوی دی ا مثل د قرآن زما حدیث راکړی شوی دی نو د حدیث ته مثل قرآن وي نو دا قرآن حجت ته نو دا حدیث هم حجت ته ناغوی انما اوتیت القرآن ومثله معه دا ځان له حدیث ته دا سره نو دا حدیث کو په حیثیت د حجت ماته مسلم نه دی نو ته د اثبات د داوی د پاره ماته به تور دلیل څنګه پېښې صحیح شو نو دې ته اوس برهان نشي ویل چې تا مخاطب ته برهان پېښ کړ او هغه ته وی چې حدیث دا حجت د شرع دی الکول حجت د شرع دی قرآن ثابت کړی دی چې دا حجت د شرع دی چې انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ادا تبیین پیغمبر کوي په حدیث پل باندې
اداله تبینا دا وظیفه د پیغمبر وګرځیدا اوستا قرآنی آیت چې هغه مسلمه مقدمه ده د مخاطب په نسبانه هغه د به طور دلیل پیش کړي ته برهان ویل شي ښا بلا من اسلم وجهه لله بلا يدخل الجنه بلا يدخل الجنه او داخليږي بجنت تا من اغسوک اسلم وجهه لله انقاد لله اسلم وجهه لله معنا انقاد لله چې منقاد دی الله تعالی تا او دیمه معنا ده اسلم وجهه لله اخلص عبادته لله چې خالص کوي عبادت خپل الله تعالی لپاره او هو محسن حال دار چې دی موحد اعلی درجه د احسان عقیده توحید ده او هو محسن حال دار چې دی موحد فله اجر ثابت در پر اجر د پنځ درب ده ولا خوف عليهم نبير دوی باندې ولا هم يحزنون نبدوی فکر منديږي وقالت اليهود نو ولا خوف عليهم د خوف او حزن یو فرق مونږ کړو اخو دوی منوکته په کې ولیکي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم دا جمله اسمیه ده چې دا خوف دبانه نه ماضی کېو نه به حالن وی نه به استقبالن وی او هر چې دا حزن دی نو دا به دبانه استقبالن نه ولا هم يحزنون قیامت کې بني او هر چې حالن دی یا په زمانه ماضی کې دی نو دا حزن د ثابت دی په مخلوقاتو د الله تعالی باندې چې کاش چې دا ټول مخلوقات مؤمنان شي او عذاب نه الله تعالی خلاص کی ماضی کې ورته هم دا فکرو حال کې ورته هم دا فکر دی خو عالم آخرت اخو د ایمان دراوړو محل نه دی نو الته به دا فکر نی ورسره دیو جن تعبیر په يحزنون مستقبل باندې وکړو ځکه مضارع حقیقت ته په استقبال کې او مجاز ده په حال کې حقیقت ته په استقبال کې د محققینو مذهب دی او مجاز ده په حال کې او د جمهور مذهب ده چې حقیقت ته په حال کې او مجاز ده په استقبال کې صحیح شو څنګه خوست مولا دا اوسنه نقطه صحیح لګیدا ها دا اوسنه صحیح لګیدا نه دی وجنا حضرت مفتی سے فرمایل بستی نظام الدین تلاړو مولانا محمد الیاس صاحب رحمت الله علیه سره او طالب او ملاقات د پاره تلو نو مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه د دیوبند طالبان چې بتلنو د خدمت په خپل لاس باندې کوخه د خدمت به خپل یہ میرے مادر علمی سے تشریف لائے ہیں دا زما د مادر علمی نه راغلي دي کوم ځای چې سړی زده کړو کی دا غزا سپه ورته محترم ښکاری دا غزا سپه ورته محترم ښکاری دارالعلوم حقانیه اوس ارڅ چی وی او د سیاسی فکر په اعتبار ارڅ چی وی مونږ ته درو دیوار محترم ښکاری ښه یو خخته مونږ ته قابل احترام ښکاری ځکه زمونږ مادر علمی دي مونږ زده کړ پکې کړی دا سچیونو دا غې د وجیوخه دا چې سيو نه دا غې د وجیو پای سگ بوسی چو مجنون خلق گفتا ای چی بود گفتگاه ای سگه در کوی لیلا رفته بود موږ طالبانو ټولو احترام کو او دارالعلوم نه چې کوم راغلي دا ډېر احترام کو دا زموږ د مادر علمي نه راغلي دي مولانا الیاس رحمت الله علیه ابر دارالعلوم دیوبند طالبانو ډېر احترام کو ودا زما د مادر علمي نه راغلي دي ما د استاد د کړي نه راغلي دي ما د استاد دا همیشه طالبانو ته وام د تا استاد د چې په حقیقت هر څه چی وي د خر ولې نه او چې د ستا استاد دی نو ستا ور سره دوره عقیدت پکاره چې داسې سړی لا دنیا کې نه پیدا ښه او چې سو پورې دا عقیدت نه پیدا نه افاده او استفاده کیږي نه ځان مستړی کوخه افاده او استفاده دا موقوف دی په دې باندې چې ستا په طبیعت کې دنه انفعالی کیفیت پیدا شي او انفعال پیدا کیږي عقیدت سره اجه سو پورې د عقیدت نه ترغه افاده استفاده نه کیږي
حکیم او ډاکټر سره د ستا عقیدت نه پیدا هغه د تعالی د دنیا د ټول نه اعلی دوايي درکې ستا بیماری باندې ټیک کیږي ښا او کوم سړي سره د عقیدت پیدا شو چې دنه پوهه ډاکټر او حکیم دنیا کې بل نشته نال تستا طبيعت کې انفعال را برنګښت شي او چې انفعال برنګښت شي نو هغه د بیا ګلاس کې ساده وبلر کی والدا مې داسې دوايي جوړ کړه چې دې ته بیماری چې ټټیږي او ستا انفعال را بیدار دي بس طبيعت فورن قبول کیو د بیماری ازاله وشي ښا دا ټول نفسانی کیفیت دي دا ټول دیو جن زمونږ اسلاف دای په خپل اساتذه او اکرام او احترام کو اتر دې ادب کو امام صاحب رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمه الله اغناس درس ان یو سره په لار ته دې چوڑے وې سپیور نه امام صاحب رحمت الله علیه احترامان ورته پاسه اسینه باندې ورته چورته دا خو یې چوڑے او دا چوڑے امام صاحب رحمت الله علیه دې زما دی یوې مسلې استاد وخا د نما یو مسله زده کړی دا ایسه مسله زده کړی دا وې مالی کله دا مسله چې د سپحین البلوغ کله نو دې ته مې چې د سپید بلوغ علامه څه ده ځکه په اوس د سپید بلوغ څه علامه ده زه په پوهیږم زماز په سر تعلق دی چوڑے په پوهیږي نو دې چوڑی راته وې چې دې کله پوښته کې په دیوال متیاز را پری دې بیا بالغ شوی ښا چې څو پورې دې بالغ نه لکه د خري ولاړی د غسل خپینو چتای امتیاز کوي چې بالغ شي انا بیا پوښته ښا امام شافعی رحم الله دا سنارتو اما خامخ کوټه کاری دا شافعی صاحب سبق وی ان دا یو ځل پاسې ده کې ناست بیا وزله دار سبق نه فارغ شو طالبانو ته پوسو کوجی تاسو نن څه تکلیف وینا ما د استاد نسه دای بابا کور دی ښا مور وی دې کور دا نو استاد نسه مې دل تراغلو ان زه د استاد په احترام هغه دی کوټه باندې منډي والے هغه ته داسې اوچته دم ښا نو چې څو پوره موقعیت نی پیدا په هر باب کې چانه چې کفر هم زده کوئی نو الا به زده کوئی چې عقیدت مو پیدا شي او عقیدت مو نه پیدا نه چې بس داسې لکه سره درمسال کې خټي کوي ښا درمسال کې اوس په دې مدارسو کې الله دې رحم وکړي کله چې دار زکات مرداري پیسې راغلي دي مال تر طالب او استاد مې کې د عقیدت ارشته ختم شوی ده ختمه نه کنه ختمه ذکر طالب په ذهن کې داري خو مدرس تنخواه لیو د سبق په دې وجنه څوک ملاکیږي نه څوک مولا کېږي نه بس امامان پیدا کیږي ښا مولا او امام کې ډېر لوی فرق دی چاته ما د امام او د مولا مېس کې کم نسبت دی د امام او د مولا مېس کې کم نسبت دی ما عموم خصوص مطلق ته که عموم خصوص من وجه دی نغمته تقابل تضاد دی بګي او امام مولا کې تقابل تضاد دی ما ولې چې مولا دې په امامت سګي چې امام دې مولا سره تعلق بیا نه دې مېس کې تقابل تضاد دی حالانکه د سلف زمانه داسې چې امام او مولا دا یو بل سره مترادف وګه دا یو بل سره مترادف نو دغه څه مسله ده او خطیب صاحب ها انو وای مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه سلام شپوا ناغه ټول شپه داسې جړل لکه معصوم چې جاړي نو ما تقاضا ته وکړه چې حضرت آپ کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے ماتے چے بیٹے اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہو سکتی ہے میں نے کل دہلی کے بازاروں میں دیکھا اللہ کی مخلوق دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی ہے تو خدا مخلوق پمنڈا منڈا دوزخ طرف روان دے وہ کیا قیامت کے دن اللہ الیاس سے پوچھا نہیں کرے گا الیاس نے خدای ته پوښتنه کې قیامت پر چې دا مخلوق اس ایمان سره وای مونږ زړه کې دار علي چې دا مخلوق دوزخ ته روان دي مونږ خدای دې دوزخ نور پاو خربوزي ښه اچھا کله نو الله تعالی او خودل چې ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون چې حالا او په ماضی کې دایته دا حزن وی چې دا مخلوق ول دوزخ ته روان دي خو چې حالت د قیامت ته هغه د ایمان تصور دي چې کې حزن ختم دي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهوديان وندي نصارى على شيء على دين معتد به ويهود قابل اعتماد باندې نصارا وي ليست اليهود على شيء وهم حال دار چې دا يهود نصارا دواړه يتلون الكتاب والكتاب كذلك دارنګي قال الذين قال په معنا د یقول دي كذلك دارنګي قال الذين يقول الذين وای هغه مشرکان لا يعلمون چې نه پوهیږي نو دا لا يعلمون وصف د اهل مکه ده لا يعلمون او وصف د اهل مکه ده لانهم كانوا لا يعتقدون على شيء من الدين الالقائي دې څه کتاب نو دې ته لا يعلمون وای
مثل قولهم پشان د وینا د يهود نصاراو فيقولون ان المسلمين ليسوا على شيء. مشرکین مکه هم د دې پشان خبره کوي نو سوي چې مسلمانان ليسوا على شيء ندی په یو دین قابل اعتماد باندې. الله تعالی يحكم بينهم يفصل فیصله بو کې مزدوی کی پرواز د قیامت پاک چې ودوی چې کې اختلاف کولو ومن ازلمو ممن منع مساجد الله. من استفهام متضمن معنا د نفله من استفهام ومن ازلمو لا احد ازلمو نشته دیو ک ظالم ممن دعا چانا منع مساجد الله منع مساجد الله منع الناس مساجد الله چې منع کی خلق د مساجد د الله تعالی نه ان یذکر فی اسمه دا تصویر دی چې یا صف دې کې نوم د الله تعالی وسعا فی خرابها ا کوشش د کړي فی خرابها په خراب د مساجدو کې وسعا فی خرابها ا کوشش د کړي فی خرابها په خراب د مساجدو کې نو وخراب المساجد عبارة عن خلوها من العبادة چې د عبادت نه خالی شي دا د مساجد خراب دي او عبارة عن خلوها عن روح العبادة عبادت پکې وي خو روح د عبادت به پکې نه رسمي طور ورته خلق زی راځي او خلو د روح د عبادتنا عبارت تر دینا بے اللہ تظہر بے اللہ یظہر اثر العبادہ فی معاشرتهم و معاشهم چې د دې د جمعات والا عبادت اثر با د دې په معاش او معاشرت کې ظاهر نه ښه د دې معاش او معاشرت دا به ټول بی دینه باندې رواني امونځونه بکای او درېمه معنی هغه کوم چې حدیث کې راغلی ده چې مساجدهم عامرة وهي خراب عن ذکر الله. د قیامت یو علامه نبی علیہ السلام خذل مساجدهم عامرة جمعتون به جسمانی اعتبار سره خيسته خيسته آباد وي وهي خراب عن ذکر الله. اولئک ما کان لهم دخلک انشت دوی د پاره يدخلوا چې داخل شي د مساجد ته الا خائفین مگر په دې حالت کې چې دوی یریدونکي نو ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. دا مانعين په آیت کې اهل مکه داولی کوي ورته دا اهل مکه منعوا رسول الله وصحابته عن العمره عام الحديبيه. د حدیبیه په کال د عمرې نه نبی علیہ السلام او دغه صحابه منکل نو زدی د پاره حکم داو کافرو د پاره الله يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. د حجۃ الوداع نه بعد دوی باندې مسجد حرام او زمین حرم ته نوتل ناروا شو. مسجد حرام او زمین حرم ته اوسم کوم ځای نه چې حرم شروع کیږي حرم شریف چې کوم ځای نه شروع کیږي نا غځای په دې روډ باندې بورډ لګیدلی prohibited area for non muslim علاقه ممنوعه د غیر مسلمو د پاره prohibited area restricted area for non muslim الاراضي الممنوعه لغیر المسلمين چې دې نه وړاندې تلل غیر مسلم د پاره ناروا دي. نو ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين. آیت نه خو بظاهر دا معلومیږي چې دای د غیر مخوف نه نوځي او که تخویف وشي ا دای په یری نو بیا نه وتل جایز شو. حالانکه جایز دي که یو کافر په یری ټول د یری داسې ریګ دي نو بیا موږ حرام ته پریدو
نه به پریدو. نو ظاهر آیت نه خدغه معلومه شو. نو دی وجه تاسو ورته ولیکئ وحاصل معنى العباره ان خوفوا الكافرين حتى لا يدخلوا المسجد الحرام. دای دورو یروي چې دای مسجد حرام ته راتلو تصور ذهن کې را نشي ښه. لهم فی الدنیا خزي دوی پارا دنیا کې رسوائی دا دوی پارا آخرت کې عذاب لوی دی. وللہ المشرق والمغرب د دې تعلق د لا تقولوا راغنا سره دی چې ما سی والله ته نگران محافظ موایي زکه چې مالک د ټولو جوانب الله تعالی دی. او دا قالوا اتخذ الله ولدا تردید د نصاراو دی چې ګورا غي عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته مدبر متصرف ویلو. او دویم تعویل پکې دار چې لدی لله المشرق تعلق دو من ازلم ممن منع مساجد الله سره دی. چې عبادت د غیر الله مکوئ جوانب ټول مملوک د الله تعالی دی. بیا وقال الذين لا يعلمون بیان د دې دی چې دا کافران محسوس معجزه واړي. کافران محسوس معجزه واړي. حالانکه قرآن معقوله معجزه د وړاندې پرته ده. دا په اصول کې موږ ذکر کړو. او د معجزو دا طلب دا د گمراهانو زړه طریقه ده. کذالک قال الذين من قبلهم او ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. دا مرتب دی په دې چې د پیغمبر کار خو اراءت د معجزاتو نه دی. معجزه نبوت سره لازمه نه ده. نه د پیغمبر دا ډیوټي چې دی معجزه خي، بلکې د پیغمبر ډیوټي خو بشارت او انذار دی. او هغه صفات پتا کې به درجه اتم موجود دي. وګور انساني عقل کمزور دی. یو گمراه سړی به گمراه سړی او چرته چا ورته یو مجرد رقیه به ورته ورکړي. یو مجربه رقیه به ورته ورکړي، تجربه شوی رقیه چې دا دم کې نو غا خودريږي، دا غاخ چې دا دم کې نو سر درد ودريږي. نو خلکو ته ګوره هغه لوی مولا ښکاری خلکو ته هغه. او بل سړی هغه ورته سوره بقره خلاصه په لسمنټه کې وایي. د سوره بقره خلاصه چې اول پکې ذکر د فرق ثلاثه دی، بیا دعوت د توحید مبرهن دی په دلایل عقلیه باندې، بیا اثبات د صداقت القرآن مستلزم د رسالت لا، بیا دو داواګانې دي چې معبود هغه چې خالق لكل شی او علیم بكل شی وي، او د دې لپاره نه فد معبودیت د ملائکو نه فد معبودیت د شیطان وکړه. وصاب ورته ده. او بیا ذکر د انواع او ستو د بنی اسرائیل دی،
پاوله کې اته نعمتونه دوه نعمتونه ذکر دي او په دویم کې بیا خبائث د آباو د بنی اسرائیل ذکر دي. هغه ورته ده اوس دې چاته لوی مولا نه ښکاری. لوی مولا ورته هغه چې چوف کا هغه خودره دغه چې په ما آیت چوف کو بس غاخ خودره ده غاخ خودره ده. اوس دا هر قیادت کار د خلکو د دین ښکاری ښه هر قیادت کار د خلکو ناغي ورته معجزې دراړي پیغمبر دې منو کې مونږه په انذار بشارت باندې سکو. الله تعالی ورته د پیغمبر لازمی وصف خو د بشارت او انذار دی معجزې خودل خو نه دي. ولله المشرق خاص الله تعالی لپاره دی مشرق او مغرب ان جنوب او شمال چا لپاره دی ها انداز کرخه پیرا کا گئی ایر جوانب كلها ټول جوانب د الله لپاره دي. فاینما تولوا فثم وجه الله کوم طرف ته تاسو مخکوي فثم وجه الله انو دغه جانب ته الله تعالی دی انو مرتب کوي په فدعوه اينما كنتم مدارک په دا مرتب کړی امام نصفی فدعوه اينما كنتم ان الله تعالی واسع قدرتا الله تعالی واسع په اعتبار د قدرت علیم احاطتن وقالوا اتخذ الله او وایدو چې ولد الله تعالی ولدن نائبا متصرفا رواه البخاري عن ابن عباس. تو ولد ترجمه په نائب متصرف ابن عباس سے ترجمه ده. سبحان پاکی دا الله تعالی لا بلو بلکې دی الله تعالی د پاره دی ما هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي زمکه کې دي ملکن وخلقا وعبیدن مملوک دي ټول مخلوق دي ټول عبید دي ټول ملکن وخلقا وعبیدن. نو بر ورته بیا ولیکي چې مملوک شریک د مالک سره نه او مخلوق شریک د خالق سره ني او عبد شریک د سید سره ني. فكيف يكون عيسى شريكا لله تعالى في الالوهيه. یا عیسی مملوک دی مخلوق دی عبد دی به شریک ما الله څنګه. كل له قانتون او ټول خاص دی الله تعالی د پاره قانتون مطيعون. قنوت معنى اطاعت كل قنوت في القرآن فهي الطاعة قاله احمد بن حنبل رحمه الله. امام احمد بن حنبل ترجمه کوي چې قنوت شرط په قرآن کې راغله دي د په معنا طاعت ته. بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض بديع او کله اطلاق راځي د مبدع او کله الله باندې اطلاق راځي د خالق. نو یو فرق داره چې خالق مطلق پیدا کوونکی دی او بديع خالق غلا غیر مثال سبقا. چړوان دې نه خدای ته سنقشه نو پته وړاندې نه الله ته سنقشه نو پرته به نقشې دا ټول مخلوقات جوړ کړل دې ته بديع وایي. او دویم خالق پیدا کول کې د من مادتين خلق شیء من مادتين د سمادینا لکه د خټې نه کوزه جوړول. او بديع او مبدع خلق الشيء من غیر مادتين پیدا کول شی بدون ماده دي. او دا اصل مسله ده چې منکرین خدا هغه دلیل پینیسی
چې د عدم نه وجود ممکن متصور نه دی، لہذا لابودی لري د ټولو کائناتو لپاره د یو ماده نه، او په هغه ماده کې بیا په شلګونو اقوال دي، عناصر اربعه دي، هوا ده فقط، خاور ده فقط، اور ده فقط، عدد ده فقط، واحد ده فقط، بلا ډیر اقوال دي پکې. بدیع السماوات پیدا کون کې د اسمانونو دے، خالقهما من غیر مثال سبقا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا أَكَلَ جَلَّ تَعَالَى قَضَى أَمْرًا، قضا ایجاد امر، فإنما خبر دادا يقول له اوي اغتا كن موجودا، ش موجود فيكون، نشي موجود، كن موجودا فيكون، نشي موجود. وقال الذين لا يعلمون، ويا كسان چې علم نلري اهل مکه دي، لولا يكلمنا الله، لولا حرف تحذير دے په معنا د حلا، حلا يكلمنا الله، ول خبرنا کوي مون سره الله تعالی مشافهتن، خدای خبرې کوي، دا قران د خدای خبرې دي، نو قید ورسره لیکي مشافهتن. او تاتینا آیا، او حلا تاتینا معجزة محسوسة نطالب بها، او هل لا تأتينا معجزة محسوسة نطلبها یا نطالب بها. مونږ ته محسوسه معجزه ولې الله تعالی د دې پیغمبر په لاس نه راکړي. کذالک قال الذين، دارنګ وینا کړي خلق من قبلهم چې مخکره دوی، مثل قولهم پشان د وینا دوی، طلبو معجزات محسوسات، هغه یو معجزه محسوسه طلب کړي وي. تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، یو شان احساسات دي د زړونو د دوی، تشابهت قلوبهم، یو شان احساسات دي د زړونو د دوی. قد بینا الآیات، من بیان کړی دي آیاتونه د قران، لقوم یوقنون، د پاره دا قوم چې هغه یقین ساتي، وهي تکفیل الایمان به. دغه آیات کافل الایمان دي. ان ارسلناک، مونږ لګره تعالی را په حق باندې بشیر او نذیر، ولا تسالو تانا بسوال نشکوله عن اصحاب الجحیم، د ملګرو دوزخ، ولن ترزاغن کل یهود. دا شکایت ده، شکوا مونږ ویلو سلسله الشکایات اصول کې، ولن ترزاغن کل یهود، ارگز بخوشال نشیطان یهودیان، ولن نصاران عیسایان، حتی تتبع ملتهم، الا بعد ان تتبع ملتهم، مگر پس د دې چې ته اتباع کې د دین د دوی، نو حتی تتبع ملتهم. دته یو اهم مسله ولیکي، عیسایان په انساني دنیا کې لګیاوي، پرچار کوي د عیسایت، خلک عیسایان کوي، د برتانیې ځان له ادارې دي، د امریکای ځان له ادارې دي، د فرانس ځان له ادارې دي، بلا ډیر دولت
هغه د عیسایت تبلیغ د پاره په خپل بجټ کې مقررې ښه چې دا به مشنریز ته ورکو ادا مشنرای لګي زه لاهور کې ناست یم هوټل کې می چایس کړه یو خسته نوجوان بیگ وسرو ادا کتابونه د عیسایت تقسیمول ایو بل بالکل ساده قلی پیټی نو چدای ساده مزدور هغه ورپسې په هوټل کې لګیاو چې چاله باغ کتاب ورکنده به واغسته دبا نو ما دا نظاره میکتا نو دی قلی کاکا ته میواز وکړ ما کینه ملګری پښتون ما چای وسکا وی خای چای کم خورګه دیو باسم ما ورته دا تاسو کې وی دا د خنزیر زی روزان راځي په دی وزله د پسې په هوټلو کې سار ګرځم د دوی سار دا ډیوټي دی د کفر دا کتابونه خوري انو ما تاسو کې وزیر غونډوم به سوزوم وی چې چاله وی دی ورکی وزیر غونډوم بیا سوزوم نو ما ته به پويږي وینه زه په نه پويږم خو په دې پويږم چې دی کافر دی وېزه په کتاب نه پويږم خو په دې پويږم چې دی کافر دی نو چې دی کوم کتاب ورکینه بدسي د کفر کتاب وای انو ما سره ملګرو انو ما هغه ته مې داسې خلک خدای جنت ته بوزي ښه داسې خلک لکه دا قولی دی دی غریب کوي مزدوري خودو سار ځان له دا ډیوټي مقرر کړی چې د کافر د کفر برا غونډوم ښه نو ما وی چلو اوس دې مشتري والا سره غو لګاوه نبي امه هغه راوغسته نام کینو هغه د فرانس ناغه ته چې زه کیتولیک عیسایت سره تعلق ساتم او دا زما ډیوټي ده دا پاکستان دا زما ډیوټي ده زه په دې ډایوسس کې کار کوم انا مارته تعالی تنخواه نه ما توافره تنخواه راکې خو زه دا کار می شروع کړی والنټیر لیوخه رضاکارانه تور مار دین دا کار شروع کړو دا زه رضاکارانه تور کوم رسول الله تنخواه مقرر کړی ده نو عیسایان هغه لګیای خلک عیسایان کوي خو د يهودو متعلق چرته د يهودو داسې مشنری نشته چې هغه خلک يهوديان کوي خان دا مسله ځان سروري کوي دا ډېر اهمه ده يهوديان د يهوديت مشنرانه چلی هغه مذهبي مشنرانه چلی هغه سیاسي مشنری چلی خان او دا ځکه چې د يهودو دین دا قومي دین دی د بنی اسرائیل نه علاوه هغه بل څوک يهودي منی نه اولاد اسرائیل نه علاوه هغه بل څوک يهودي نه تسلیمي هغه خپل دین خپل قوم ته محدود کړی دی چې اولاد یعقوب يهودي پاتې کېدې شي دین علاوه بل څوک يهودي جوړې دي نشي لہذا خدا نه خواسته کې یو یوسف زې لار شي زمو یوسف زې پختون لار شي ورته يهودي کېږي ما ورته نه يهودي کېږي ما صهیونی شه يهودي کېږي ما زمونږ د فریمیسن تحریک ممبر شه نو فریمیسن او صهیونیت فریمیسن او زاینزم دا د غي دو سیاسي تحریکونه دي زاینزم او فریمیسن صهیونیت او زاینزم دا دغوی دو سیاسی تحریکونه دي دنیا کې چې خلک ځان سره ملاوي نو په دې دوه پلیټ فارمونو ملاوي ښه په يهوديت نه صهیونیت دا لفظ صهیون دی همیشه دا یې د هان اولان ذکر شي دا غلط وي دا صهیون دی او صهیون دا فلسطین کې د غر نامه د صهیون او د يهوديانو عقیده دا ده چې داوود علیه السلام خوب وکړو چې د صهیون غر باندې د خپل متبعینو عبادت خانه جوړه کا او بل عاقبت هغه عبادت خانه جوړ کړې شو چې داغه یو دیوال
د يهودو د وینا مطابق اوسم د بیت المقدس دیوال دی. دا دای قبله د داسې لکه زمونږ بیت الله. او دغه عبادت خانه ته غي وای هیکل سلیمانی. هیکل سلیمانی سلیمان علیہ السلام ته منسوب کړي. او هغه دیوال چې برقرار پاتې دی هغه دیوار ته حائط البکا وای دیواری ګریا. يهوديان چې هغه دیوال ته ورشي سټیه داسې خلبانه سټیه سرور راخلاصي جاړي ویر کوي خدای نه معافي غواړي دیواری ګریا. نو يهوديان د غیر اسرائیلی کله په حیثیت د يهودي نه مني. نو ما ولا ضابطه کې خدا چې د يهوديانو دین دا قومي دین دی ښا. د يهوديانو دین دا قومي دین دی. د خپل قوم نه علاوه بل فرد پکې نه برداشت کوي. او ما وې ما پښتانه دا بیا دینی قوم دی ښا. پښتانه دا دینی قوم دی ځکه پښتنو کافر نه ښا. پښتنو کې کافر نه دا داسې عجیب قوم دی چې دې کله اسلام قبول کړي کې څوک کافر پاتې شوی نه دی. عربو اسلام قبول کو خو بلا ډېر پکې کافر پاتې کو نو پاتې بلا ډېر پکې کافر پاتې. مغربیانو اسلام قبول کو بلا ډېر پکې کافر پاتې لیکن نه دی پاتې. او پښتنو اسلام قبول کو نو پښتنو کې کافر نه ښه. نماو يهوديان دا قومي دین دی يهودیت او پښتون دا دینی قوم دی. نو پښتون او دین دا یو بل سره لازم ملزوم ګرځیدلی دي ښه. پښتون او دین دا یو بل سره لازم. اوسم پښتنو معاشره کې سوچ د دین د اهمو طریقو خلاف ورزي کوي نو خلق ورته پسپک نظر باندې ګوري ښه. پسپک نظر. اوس د پښتنو وطن کې چې څوک روزه خوري نو خلک په مرګ کوي کنه کوي به ځکه دا دین او پښتو دا یو بل سره لازم ملزوم ګرځیدلی دي ښه. بلکې پښتون سره د چې روزه نيسي یا مسکی نو دا د پښتو تقاضا غني وي سره په دلخ کاری ښه. وای پښتون به روزي باندې نيسي دا څنګه وای چې مسلمان به روزي باندې نيسي سوې وای پښتون به روزي باندې نيسي. نو پته ولګی دا چې دا پښتو او دین دا یو بل سره لازم ملزوم ګرځولې دي ښه. ځکه چې دا واحد قوم دی چې د په حیثیت مجموعي دین قبول کړو ښه. نو يهوديان آی په خپل دین کې سوای د اسرائیل نه بل څوک نه برداشت کوي. که ور سره څوک شاملېږي نو ورته دوه پلیټ فارمونه نور ور کړی دي چې یا صهیونیشه یا د فریمیسن ممبر شه. یا صهیونیشه یا د فریمیسن ممبر شه. یو عقیده ده او دویم عقیده د يهودیت. دا ځان سره ولي کې د عصر تقاضې دي چې په تمامه دنیا استحقاق د حکومت دا د اولاد اسرائیل دی. او ایداغی صدای بازگشت د مسلمانانو کتاب کې هم ده وانی فضلتکم علی العالمین چې حاکمان به ارباب فضیلت وي او ارباب فضیلت اولاد اسرائیل دي. او داغی صدای بازگشت قران کې بل ځای اوریدل شوی ده وجعلکم ملوکا وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. وجعلكم ملوكا الله تعالی اسرائیل ته ما تاسو بادشاہان کړی. ناغي وای حکومت استحقاق به چا ده د اسرائیل ده. د اسرائیل نه علاوه دنیا کې د بل چا د حکومت استحقاق نشته. همدغه وجه ده چې هغه اوس یو طریقې کار خپل کړی دی چې کاسکری طریقې سره په دنیا اسرائیلی حکومت نشي کامیابې دي. نو معاشي طور او د حکمت عملی په اساس ځان په دنیا مسلط گئی. لہذا بین الاقوامی مالیاتی ادارے بین الاقوامی مالیاتی ادارے
اصطلاحا هغه ته وایي دا د کوي کنه تاسو پورا سیاسيان یې ها ملٹی نیشن انسٹیٹیوشن بین الاقوامی مالیاتی ادارے یا کثیر القومی مالیاتی ادارے لکه ورلڈ بینک عالمی بینک IBRD او IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ دا مالیاتی ادارې دي غریب ملکونو ته قرضې ورکوي دوی د دې ټولو ادارو کنټرول د يهوديانو لاس کې دی دنیا کې دغه ټولو ادارې دي کثیر القومي د دې کنټرول له چا لاس کې دی دا د يهوديانو لاس کې دی او وایي ځکه استحقاق د حکومت دا الله تعالی يهود له ورکړه دی وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤتا احد من العالمین او غوی بادشاہی دا د معیشت نه چاپې لګرځي لہذا په بین الاقوامی معیشت باندې ځان مسلط کړه ناغی ځان په بین الاقوامی معیشت باندې مسلط کړي بین الاقوامی معیشت باندې د کثیر القومی ادارو په اساس ځان مسلط کړي دي ډیپلوماسي او حکمت عملی ځان داغه په اساس مسلط کړي دي اوس امریکا د عیسایان امریکا عیسایان دي خو مسلط باغوي باندې يهودي لابي ده مسلط هغه باندې امریکا چې څومره حرکت کوي د يهودیت تحفظ لپاره کوي برتانیا څومره حرکت کوي يهوديت تحفظ لپاره کوي فرانس چې څومره تګودو کوي ځکه هغه په سازش کې دومره حرامي ځامن دي يهوديان یو چې وی په ماینارټي کې مسلط وي وی په اقلیت کې او حکمت عملی سره مسلط وي نو په امریکا مسلط په برتانیا مسلط په فرانس مسلط د عراق خلاف کوم جنگ چې وکړ د عراق خلاف کوم جنگ چې وکړ د امریکای د فوجونو مشر جرنیل جنرال نارمن شوارسکوف هغه وی چې we have fought only for the safety of great Israel مونږ دا ټول جنگ چې کړی دی د اسرائیل او تحفظ لپاره مو کړی دی عراق خلاف چې مونږ جنگیدلی یو جنرال نارمن شوارسکوف برملا وی انټرویو کې وی چې مونږ د چاره تحفظ لپاره جنگیدلی یو د اسرائیل نو د هغه مسلمانانو دا غي سترګې کولاویدل پکار دي چې هغه اوس د صدام متعلق دا و چې د بیا په اسرائیلو له حمله نه کوله د بیا په اسرائیلو له حمله نه کوله یا لکه ملګریا نارمن شوارسکوف په خپل منی والفضل ما شهدت به الاعداء چې اصل هدف د اسرائیلو ښه چې دا اصل هدف دا خو الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه ينصرونه سړی ځان له سهيله جوړي سچال جوړي ناغه وې چې مونږه دا جنگ کړی دی دا موږ چاره تحفظ د پاره کړی دی د اسرائیل له تحفظ د پاره لہذا يهودي چې چرته دنیا کې وي ما تاسو ته بل اعظم ویلو چې کله پاکستان کې نو وفادار به پاکستان ني وفادار به چاوي د اسرائیل او کله فرانس کې نو دی به د فرانس د حکومت وفادار نه دی به د اسحاق رابین د حکومت وفاداری او کله امریکا کې نو دی به چا وفاداری د اسحاق رابین د حکومت وفادار به نو ما تاسو ته یو دیم تاسو عزیز دی غل مزاج دغه دی دیم تاسو یو عزیز دی انا دا غم دغه مزاج دی چې هغه کم ملک اوسېږي نه به خپل مذهبي حکومت وفاداری ښه بس تا وفادار نه اته اوسېږي پاکستان کې نو وفادار به دغه بوډا د حکومت ښه او بالکل ستاسو حکومت وفادار نه د دې دا مزاج سیم ټو سیم دی ښه دا مزاج او طبيعت دا بالکل داسې دی الف نه یې پشانی پوری اوشه وجه دار چې بنیاد یې غلطه نه ده پلار یو دی چې پلار یو د مزاج هم د دوړ یو شان دی چې هغه به د خپل وفاداری یو دی به د خپل وفاداری ولن ترزان کل یهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم مگر پس د دې چې اتباع کې د ملت د دوی تورته وایا انه دلای هو الهدى تحقیق سرا انه دلای دین د الله تعالی خدا معنا تحقیق سرا دین د الله تعالی هو الهدى دغه دین دی انه دلای هو الهدى دین د الله تعالی دغه دین دی دین علاوه بل دین نشتا افاده ان الدين هو الاسلام فقط
ويطلق على غيره مجازا. دا ته بر ورته ولیکي چې فادر دې خبرو کړ چې د دین اطلاق حقیقتا په یوازې پس کې اسلام باندې، اسلام نه علاوه نور باندې اطلاق مجازن دی. او تایید ان الدین عند الله الاسلام، دین د خدای په نسبت باندې صرف ولئن اتبعت اهواهم کتا تابعداري وکړه د خواهشاتو دوی پس داغه چراغله تا من العلم د علمنا مالکان استتا د پارا من الله فی مقابله الله، په مقابله د الله تعالی کې څوک دوست ولا نصير نه مددگار. الذين كسان اتيناهم الكتاب چې ورکړې بوږ دوی ته کتاب یتلونه الولدی کتاب لا حق تلاوته په حق تلاوت د دې سره، وحق تلاوت الكتاب يقتضي العمل بمقتضاه. حق تلاوت د کتاب عبارت د سند العمل بمقتضاه. اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان راړي دی باندې، ومن یکفر به چا چې کفر کو پدې خالص دا کسان هم الخاسرون دا تاوانیان دي. یا بنی اسرائیل، نو دا اصول کوي دی ځای چې دا تر دې ځای پورې سوره البقره کې مضمون د توحید سره د متعلقاتو، ذکر ابتداء فرق ثلاثه دا سوري کې ده خلاصه ده. اولا ذکر د فرق ثلاثه، بیا توحید مبرهن په دلایل متنوعه، بیا اثبات د رسالت او صداقت د قران، بیا دا دعوا چې معبود بالحق صفت د خلق او علم پکار دی.